بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زموږ استاد ټول حاجات پوره کړي. الله پاک دې زموږ استاد ټول مشکلات د ختم کړي. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم العالیه یو درې خبرې ښودلې دي. فرمایي چې کوم سړی پر درېو خبرو باندې عمل کوي الله پاک به د انسان ته رزق دا بې انتها ورکړي. الله پاک به د انسان ته مال او دولت ورکړي او دغه رنګ الله پاک به د انسان دعاګانې قبلوي. الله پاک به د انسان دا رزق دومره پراخه کړي، دومره پراخه چې انسان به ته حیران شي. دومره پراخه رزق بس صرف یو معمولی غونتې عمل کول غواړي، یو کوټه غونتې عمل کول غواړي او په هغې باندې تقریبا ساعت 2-3 منټه پې لګي. او دغه رنګې د مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه د ژوند یو ناشنا نچوڼ دی او دا نچوڼ رئیس د پیغمبر علیه صلات وسلام د یو حدیث نه دغه حدیث بیان کړی دی. ګوره چا څونه مشکلات وي، د چا څومره حاجات وي، د دې وظیفې په برکت باندې وي الله پاک انشاءالله العزیز په اعلی طریقې سره الله پاک به مسله حل کوي. زمونږ کار دا دی چې مفتی صاحب محترم مو څه وفرمایي موږ د هغې وضاحت وکړو. څومره زمونږ کتونکي دي، څومره زمونږ اورېدونکي دي، هغوی ته موږ د یو یو څیز وضاحت وکړو چې پر هغې ښودلې شوې طریقې باندې هغوی عمل وکړي. د هغوی څومره حاجات وي دغه الله پاک قبول کړي. دغه رنګې د هغوی څونه مشکلات وي الله پاک ولې دا مشکلات دا ختم کړي. نو مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه په دې حدیث مبارک چې کوم هغه بیان کو نو هغې کې لومبۍ خبر دا ده چې کوم سړی دا غواړي چې د هغه د رزق دا پراخه شي او الله پاک د هغه له د حلالو ډېر زیات مال ورکړي نو هغه له پکار چې کله دی روټۍ وخوري د هغې نه بعد د شکر وباسي. یا الله پاکه ستا ډېر زیات شکر دی. داسې مې ویلی شي الحمدلله مې ویلی شي، شکر لله دا مې ویلی شي. دغه رنګې موږ اوبه وڅښو یا دغه رنګې موږ جوس وڅښو، کوم څیز را باندې خوږ ولګړو بیا بسم الله په اخره کې د هغې نه بعد به الحمدلله، کو د روټۍ نه بعد الحمدلله وي، کو دغه رنګې د اوبو نه بعد الحمدلله وي. دغه څیز دا به الله پاک تعالی سیوا کړي. الله پاک وایي چې لئن شکرتم لازیدنکم، که چېرته تاسو شکر وباسئ نو زه به تاسو ته دا نعمت، زه به تاسو ته دا احسان دا به سیوا کړم. نو چې کوم څیز په دنیا کې ستا خوښ دی، کو ستا پیسې خوښې دي، کو ستا نوکري خوښه ده، دغه رنګې کو ستا په ښځه کې رشته خوښه ده، دغه رنګې ستا کو هر څه خوښ دي، په دغه څیز باندې لږ معمولي غوندې شکر ادا کوئ. انشاءالله العزیز الله پاک به د هغې تاسو له ښکلی بدله درکړي. موږ یو ځای کې ناست یو او موږ خوراک دا کوو، چې کوم خوراک موږ باندې ښه ولګېدو د هغې نه بعد په هغې باندې شکر الحمدلله ویل پکار دي، یا صرف الحمدلله دا هم ټیک ده، یا داسې مې ویل پکار دی یا الله پاک ستا شکر دی. نو چې کوم سړی شکر ادا کوي الله پاک هغه ته ډېر زیات مال او دولت دا ورکوي. دویمه خبره زموږ د دې وظیفې حصه دا ده چې کوم سړی دا و چې الله پاک د مال او دولت دا بې انتها راکړي او دغه رنګې الله پاک دې زما ګناهونه دا معاف کړي، الله پاک دې زما ټول مشکلات دا ختم کړي. دله پکار چې دی سار او ماښام سلسل پیرې استغفر الله وایي، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. چې کوم استغفار ورته آسان وي نو دا استغفار دا کولی شي. دغه رنګې استغفار سره الله پاک دا خوشحالیږي. الله پاک وایي چې کله بنده ګناه وکړي او د سم دست توبه وباسي الله پاک وایي زه د انسان ټول ګناهونه دا زه معاف کوم. انسان که دونه ګناهونه راوړي زما خواله چې د غرونو برابر وي، الله پاک وایي چې انسان یو پیر سر ماته ښکته کړي الله پاک زما توبه بیا به ګناه نه، الله پاک د انسان له ټول ګناهونه دا معاف کوي. انسان ګناه به څومره وي، که د اسمان د کنارو ته رسېدلی وي
او یو ځل دا بنده پیمانه شي الله پاک ته چې اے پروردګار زما توبه بیا به ګناه نه کوم ان شاء الله العزیز الله پاک به د انسان ټول ګناهونه معاف کړي او سره به الله پاک د انسان ته مال او دولت دا ډیر زیات ورکړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زمونږ درېمه خبره دا ده چې کم سړی په مصیبت کې ګیري کم سړی په پریشانۍ کې ګیري کم سړی ته څه ټینشن وي د دوانو جهانو سردار مبارک فرمایي ډېر سار و ماښام سل پیرې لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم دا دی وایي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم دا دی وایي ان شاء الله العزیز الله پاک به د انسان ټول مشکلات دا به ختمي الله پاک به د انسان ته د نیکۍ لارې ښیي الله پاک به د انسان مشکلات دا لر کوي څومره تکالیف دي څومره دشمنان دي څومره هر کې داسې وي چې د سره حسد کوي د سره بغض کوي دا ټول به الله پاک د کلماتو په ذریعه باندې دا به محترم ختم کړي نو کوشش وکړو چې دا وظیفه به خپله هم وکړو ملګرو سره هم شیر کړو نو سار او ماښام سلسل پیرې استغفار او سار او ماښام سلسل پیرې لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم دا کوي ان شاء الله العزیز الله پاک به زمونږ او ستاسو حالات دا بهتر کړي الله پاک هم خوشحاله ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته